سخت کاله علم چې بچا شوي وي او هر څومره زوړ وي یا منتري شوي کوړې شوي او دې امیلانو پسې ګرځي ښه کېږي نه، وروسته ورځه خرابېږي، پیسې هم لګي، وخت هم ضایع کېږي او ښه کېږي نه، طریقې فایده نه کېږي. نو راځئ اول خو دا معلومه کړو چې موږ باندې علم کاله علم دی یا سم علم دی یا جادو دی. خو جادو وي که هغه کاله علم وي او سفلي عمل وي او که څه وي خو خلک یې غلط طریقو سره استعمالوي، بیا هغې د خلک نومونه هم ورکړي هغه شانتې. بهرحال چې جادو وي، جادو څه علامات وي په انسان باندې. د جادو علامات ما مخکې هم ډېر بیان کړي دي، خو چونکې ملګري بیا بار بار تپوسونه کوي او هغې معلومات کوي، نو هغې دپاره به زه د طبیعت کې بیان کړم. د جادو یو څو علامات دا دي چې د انسان هر ټایم په سر باندې بوج وي، چرته چې کیني غصه به بې انتها غصه ورځي. بل د جادو علامت دا دی کله کله بدن باندې کپړې شتېږي، د سحر په وجه باندې هم شتېږي. سحر جادو یو شی دی. بهرحال د جناتو په وجه باندې هم بدن باندې کپړې شتېږي او دغه رنګې په کور کې د وینو ساس کې غورځېږي، دغه هم د جادو په وجه باندې کېږي. بعض ټایم د جادو په وجه باندې کور کې د اگربتی خوشبوئی محسوسیږي یا داسې نور قسم خوشبویانې محسوس کېږي انسان ته. اور دا ده چې هر ټایم زړه تنګ وي، موټي وي، بالکل غصه ورځي ورته. خاص کر د اوږې دا سټ پټني دی خوږېږي ورسره، بلډ پریشر ورسره های کېږي، ورسره هغه اکثر های وي، بې انتها ورسره ګډوډ وي. بل چې د شپې بسترې ته ځي، خپې داسې خوږېږي، خپې او لاسونه ته وي که چا خټه کوله دی، ښې دربولی دی خوږېږي. ته په هره خبره وړه خبره باندې به ته غصه ورځي. که چېرته روزګار کې ته ځي، روزګار یې ښه کولو، روزګار به دی چې ورشي ورته روزګار بالکل ټپ ودرېږي، روزګار یې بالکل بند شي. دغه شان چې کور ته څنګه رادننه کېږي، کور ته رادننه کېدو سره دته غصه ورځي، تر دې پورې چې د ښځې خاوند منځ کې خپلو کې جدایي هم راځي، هغه بې اتفاقي هم راځي. جادو په وجه بل باندې انسان بد لګي، هر خبره باندې بد لګي، خپله کمره کې غصه ورځي ورته. نو دغه رنګ د جادو ډېر زیات علامات دي، که نور هم بیان کړم هغه ختمیږي نه. خو بهرحال یو څو علامات داسې وو هغه مې راته وښول. بعضې ملګري وي د علاج راته وښه، علاج به یې څه وي، موږ به د دې علاج څه کوو. نو علاج ته هم ښیم، علاج هم شته دی الحمدلله. د هر قسم هر بیمارۍ علاج شته دی، هر څه په قرآن کې دي. او که موږ قرآن راواخلو، هر ټایم یې وایو، هر ټایم موږ ذکر اذکار کوو، نو موږ به د دې شیزونو نه امن کیو. لږ الله ته متوجه یو چې مونځ اودس کوو، موږ نیک عمل کوو، نو دا شیزونه خود به خود بیا اثر نه کوي په انسان باندې. بهرحال هغه وظیفه د خیم، خو وظیفې نه مخکې یو خبره کوم. الحمدلله مونږ د عملیاتو باره کې ملګري ته بوسونه کې مونږ ته وظایف شروع کړي، ملګري میسیجونه کوي، کمنټونه کوي، داسې مونږ ته عملیات شروع کړه. نو الحمدلله مونږ مخکې هم آنلاین کلاسونه چلولي، تقریبا 3 ګروپونه زموږ شته، هغه چلی د آنلاین کم عملیات خلک زده کوي. خو هغه کسان چې کم شرع ته درست وي، دیندار وي، یا علما او طلبا وي، حافظان وي، هغې دپاره کوو. هر عالم حافظ دا ضرور دا عمل زده کي، هر چا نه زده کي، زده کي. ځکه یو انسان خپله زنانه پردي کس ته بوځي، نو دې نه ښه ده چې سړی خپل کور کې ورته انسان علاج وکړي، نو هغه ډېره فایده نه کوي. ځکه مریض به هم ښه کېږي، حیا به هم پاتې کېږي، پرده به هم په کور پاتې کېږي او پیسو نه به هم بچ کېږي. نو چې کوم ملګري هم دا عمل کول غواړي یا دغه کې نو موږ سره رابطه وکړي، نو انشاءالله العزیز هغه ګروپ کې هم ایډ کړو، یا د ګروپ څه رولز وي په هغه رولز باندې به هم پکې ایډ کړو او دغه آنلاین کلاسونه به شروع کړو. دې کې وظایف دي تقریبا 8 میاشتې وظایف وي، هغې نه پس بیا پریکټیکل طریقه ښایو، جادو به څنګه معلوموي، جنات به څنګه معلوموي، بیماري به څنګه معلوموي، د دې تشخیص به څنګه کوي، جنات حاضر شي به څنګه قید کړي، څنګه به یې سوځوي، ټوله طریقه بیا موږ ښایو ښودلی هم د الحمدلله مخکې ملګرو ته. نو په دې باندې الحمدلله ما خپله یو کتاب هم لیکلی، ما سره پروت دی لکه به چېرته وي، الحمدلله دغه کتاب ما خپله لیکلی دی. دا کتاب دی الحمدلله ما په خپله پوره کتاب لیکلی دی، نو دا ما سره هم شته دی. او دغه رنګ اوس د وظایفو کتاب شروع کړی، چې هغې کې وظایف راجمع کړو، وظایف پکې ولیکو مختلف قسم. نو الحمدلله چې کوم ملګري هم رابطه کول غواړي کوی شي، هر ملګری کوی شي. خو وظیفې ته راځم. وظیفه څه وه؟ وظیفه د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یو ځل دا ویلي او سره 101 بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویلي وسره، او وسره 21 کرته آیت الکرسی ویلي په لاسونو چوف که په ټول بدن باندې راکاږه. نو که بدن کې څونه زوړ جادو وي، منترې وي، کوډ وي، څه قسم اثرات وي یا نظري بد وي، انسان ته وسوسې مختلف قسم راځي، د هر څه ختمیږي. الله تعالی موږ تاسو نازل شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.